دا ملګری تپوس کوي چې یو عالم په جمعه کې مسله کې وفرمایل چې غیر مقلد چې هغې ځان ته الیادیس وي نو هغې د 20 رکعاتو ته بدعت عمری وي چې دا عمر رضی الله عنه یو بدعت ایجاد کړی دی او د اذان ثانی یعنی دویم اذان د جمعې دیتا بدعت عثمانی وي چې دا عثمان رضی الله عنه یو بدعت ایجاد کړی دی نو دی دا وی چې آیا دی واقعیتا داسې وی او که نه وی او دویم دا چې د خبرې وضاحت څه دی نو جواب دا دی چې د نورو فرقو او د نورو جماعتونو د هغې خبرو سره زمونږ په دې وجه باندې څه سروکار نشته چې هغې څه وی یا څه نه وی داسې خو به ډېر خلق وي چې هغې به قسمه قسم خبرې کوي نو موږ به د کم یو خبره صفا کوو زمونږ عوامو د پاره دا خبره ضروری ده چې موږ خپل عمل او عقیده د شریعت مطابق وساتو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمای علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین چې تاسو باندې زما د سنتو اتباع لازم ده او زما چې کوم خلفاء راشدین دي نو دا غي اتباع لازم ده یو بل حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې زما د صحابه او چا اقتدا وکړه او زما صحابه کې یو صحابي پسې څوک روان شو نو دا غو منزل به هدایت وي یعنی هدایت ته برسي یو دا خبره دویمه دا خبره ده چې صحابه کرام هغه جماعت ته چې هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام براه راست لیدلی ومو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ناسته پاسته کړی ده ژوند وسره تیر کړی دی او قرآن پاک سوره الحجرات د صحابه کرامو ډیر زیات تعریف فرمایلی دی او د هغې په رشد او په هدایت باندې مهر والی دی نو اوس د صحابه کرامو یو عمل هغه شروع کړی دی نو هغې ته بدعت ویل دا ډیره زیاته درنه خبره ده د خپل انجام او د خپل خاتمی او د خپل عاقبت د فکر نه چې یو سړی بې پروا شي نو هغه به داسې قسمه خبره کولی شي زمونږ نه زیات په دین باندې مین هغه عمر رضی الله عنه چې هغه 20 رکعاته تراوی هغه شروع کړي نو مطلب دا چې هغه ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو عمل معلومو زمونږ نه زیات په دین باندې مین او زمونږ نه زیات په دین باندې خپل مال او جان لوټاوونکې هغه عثمان رضی الله عنه هغه چې یو کار شروع کړی دی نو هغه ته پته و چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دین کې دا جایز دی نو هغې چې کوم طرز عمل شروع کړی دی هغه زمونږ د پاره حجت او دلیل دی موږ به په هغې باندې روان یو ځکه موږ ته اهل السنه والجماعه ویلی شي اهل السنت والجماعت چې موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت فالو کو او موږ د صحابه کرامو جماعت چې دی هغه فالو کو او زه صرف ستاسو د معلوماتو د اضافې دپاره یو مختصر واقعه وامه دی سودان ته دغه غیر مقلد والا علما راغلیو او هغه خلق ول ډیر لوی استقبال وکړو چې کله د موز وخت شو نو هغه د عزت په وجه باندې یو غیر مقلد مستمخ تکو چې ته موږ له جمع راکا نو هغه جمع چې هغه ورکوله نو هغې نه مخکې هغه ووي چې زه تاسو ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام موز پړاو کوم او که د امام شافعي رحمت الله علیه موز درته پړاو کوم سودان کې خلق امام شافعي صاحب پیروکار دي د هغه په مذهب باندې دي نو خلکو کې تشویش خور شو چې اوس به موږ دته څه وایو یو عالم مخکې شو او هغه ورته په عربی کې ووی صلی بنا صلاة الشافعي فانه اعلم منك بصلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د امام شافعي صاحب والا موز پړاو کا ځکه چې امام شافعي صاحب ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا موز تانه ښه معلومو نو چې هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا موز موږ ته خولی دی موږ ته هغه پړاو کا نو موږ هغه اعمال باندې روانیو چې کوم موږ ته نبی علیہ السلام خولی دي کوم موږ ته صحابه خولی دي ځکه چې د دې غیر مقلدونه صحابه په دین باندې ښه پوهېدل د بدعت او په دین کې د نوي کار د ایجاد کولو د قباحت نه صحابه د دې نه زیات خبردارو د صحابه د دې نه په دین باندې زیات مین وو نو چې هغې په دین کې یو کار بدعت نه دی ګڼلی هغې ته بدعت ویل پکار هم نه دي او هغه بدعت ګڼل ناجایز هم دي بلکې هغه زموږ دپاره د عمل یو لاره ده الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ټول مؤمنان د آخر زمانې د فتنو نه او د باطل جماعتونو نه په امان کې وساتي